او چې خور به ورسره نو هغه به تې نه اغسته. اوس د پیغمبر د شان سره چې ښځه ته وایي، نو ابراهیم علیه السلام خپلې بیبي ته وویل چې کتا نه تپوس وکړو چې د دې څه کېږي نو ته ورته زه خور یم. ولې؟ ځکه چې په اسلام کې مسلمانان سړي او ښځې اسلامي ټول رونه او خویندې، انما المؤمنون اخوه. نو هغه خبره دا وه چې ابراهیم علیه السلام ورته وی چې چونکه په اسلام کې ته زما خورې، شریعت کې زما ته په عقد نکاح اغستی، نو ته ورته وای چې زما رور دی دا ادا چل. نو زما عزیزانو عرض داو چې دا شی صورت په ظاهر د دروغو، حقیقت خدا سے نو، او ارشے چې دی هغه یو حقیقت او یو ماهیت لري. امتحانو د ابراهیم علیه السلام حکم ورته وشو چې ابراهیم اسماعیل د مور په غیږ کې دی او د بیبي نامه ده بیبي هاجره علیه السلام. دا ښځه او دا زوی دی د شام نه بوزه او د مکې په دشتو کې پریږده او ته تیزه. ښځه او زوی روان کړه، د شام نه راله مکې ته. مکه دغه وخت کې وادي وه د دوو غرونو منځ، کم ځای کې چې اوس آب زمزم کوه دی دغه ځای کې ښځه او بچی کینول او دی ته روان شو. ښځې ورته ویل چېرته ځې سړیه دا مونږ دې چېرته پرېښو؟ ویل چې چا راته ویلي دي هغه ته مې پرېښوي او زه درنه لاړم شام ته. بیبي هاجرې ورته ویل چا درته ویلي دي؟ ویل او چا راته ویلي دي چې اسماعیل او هاجره دلته پرېږده او ته تې ځه. ویل ځه چې چا درته ویلي هغه پوهېږه او زمونږ بندوبست پوهېږه. ښځه وه. اسماعیل تکی شو، ماشوم دی لتې ټکوي، نو مور یې اوبه لټوي. د دې صفا مروه په دې منځ کې بیبي هاجرې او ترې منډې ووالې. کله به په یو غونډۍ وخته اوبه به یې لټولې، کله به په بله غونډۍ وخته اوبه به یې لټولې. آخر اوبه نه وې، ناامیده را روانه شوه. چې را روانه شوه دلته جبرائیل علیه السلام ته حکم وشو چې ورشه د اسماعیل په دې خپو کې اوبه راوباسه. دلته ټکولې او د خپو کې د اوبو چینه راوخوټ کېده. چې چینه راوخوټ کېده بیبي هاجرې وویل چې الحمدلله اوبه خو پیدا شوې، خو زرې شګې راټولې کړې او اوبو نه ګیر چاپېر واچولې چې چېرته اونه بیږي خلاصې به شي. آب زمزم زمزم ویلے شی ادرے گا، زمزم مانا ادرے گا. نو دی اوبو تا بی بی هاجرے ہوئی چې زمزم ادرے گئی بئے گئی ما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرمائل چې اللہ دی پا بی بی هاجرے رحمو کی کدی اوبو تا زمزم نوے ویلے نو دا اوبو بو بیدلے وے او ټوله دنیا بے خروب کرے وے. خو چاگے ورطا زمزم ہوئی پزے والاری پاتش. نن ورشی دا عربو اغا دشتی، دا عربو اغا سوکرا، دا عربو دا اوبو اغا نیر زبیدہ. خوبونو پوری او بلا خبر وری زبیدہ دا بادشاہ خزوا، دا بادشاہ خزوا خوبی ولید چې دا ټوله دنیا ما سره بدفعلی کوي. زبیده دا خوب ګوري
د بادشاہ خزه ده چې دا ټوله دنیا ما سره بدفعلی کوي. اوس تاسو تکدا سو کوی چې لکه ما خوب لیدلې چې ما سره ټوله دنیا بدفعلی کوي، تاسو به زه وای دا خو ډېر پلیت ته څه خراب خوب لیدلې، داسې به وایي کنه، تاسو دا شیخان میخان. علامه تعالی زبیده ودا سے خوب مې لیدلې ده چې دا ټوله دنیا ما سره بدفعلی کوي. ورته خوب دې رښتیا هم دا لیدلې ده؟ ویلاو ویل ستا د لاسه به الله داسې کار والی چې ټوله دنیا به ته فایده اخلي. ستا د خوب دا تعبیر دی. نو زبیدی بیا د شام نه دا نیر راوسته ده مکې ته، چې هغه وخت کې د اوبو قاتو، نو د شام نه نیر را روان کو او د مکی په کوسه کوسه کې ګرځولې ده او پیدا دا ټاکای لګېدلې دي او اهل مکه ټول داغه کوو نو بر او باسي او کورونو ته نیر زبیده وسمشتا. اسلام خوب په ظاهر یو شی او داغه تعبیر چې دغه بالکل برعکس. تاسو خیال راکړئ. نو اوبو ودرې دي او بی بی هاجره حیرانه ده. عزیزانو دغه وخت کې د خوراک څه بندوبست کیږي. په دې لاره قافلې ځي شام ته، مدینه ته. داس هغه قافلو والا وایي چې دا فقیران ناس دي دلته سو نه سو ولا ورکوي. دای گزرے اوقات په دې اسنا کې اسماعیل علیہ السلام د 12 کالو شو او مور به په دغه ځای ناسته وه او د قجورو چوپړی جوړه کړې وه او په دغه کې به مور او زوی 14 کاله دلته اوسېدي. حد دی د امتحان. علامه ثناء الله پانی پتی لیکلی دي چې د ابراهیم علیه السلام زړه به کله ملاقات ته وشو چې زوی او ښځه ګورم، نو د شام نه مکې ته خو ډېر مزل دی، نو بوراق به ورته راوستی شو. په بوراق به سور شو. بوراق مطلب دی د هلیکاپټر، دې کې به سور شو را بغې په مکه کې د دوی ملاقات به وکړه. بیا به ورته چې ودې کته اوس ځه، نور زیات به نه سارے کې دلته. حدو د امتحان. پلار راغی او ښځه او بچی ناستي او پلار ته وایي ځتې، دوی به په دا دشت کې ناستي. اوس په دې یو خدای پوه دی. ځان تخپلو ګریوانونو کې وګورئ چې د غېږې بچی دی او ښځه دی، ته په میاره کې پرېږدې او تا ته حکم وشي چې ته تې ځه، ستا پړه به څه تېرېږي. حدو د امتحان. نو ابراهیم علیہ السلام په داسې امتحان کې الله کامیاب کړ. قربانی ابتدا د آدم علیہ السلام د زامنو نشوي و او بیا اهم امتحان الله پاک په ابراهیم علیہ السلام کړ. هغه امتحان د ابراهیم علیہ السلام الله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیان چې ابراهیم علیہ السلام ته ما په خوب کې وې چې قربانیوں کا او قربانی دا سے وکړه چې دا زوی د حلال کا. د چې سار را پاسې ده زوی را وغوښتو. اوس زوی ته وایي چې بچیا ما بیګا خوب لیدلی دی.
او خوب داسې دی چې زه تا لالوم. انی ارا فی المنام انی اذبحک، ما په خوب کې ولیده چې زه تا لالوم. اوس فانظر ماذا ترى، بچیا تم وګوره چې ستا څه خیال دی، څه ځای ته د دماغ رسی، فکر وکړه. اوس زوی ورته وایي چې زما پلار پیغمبر دی او د پیغمبر خوب چې دی هغه هم وحی وي. ما څه کار دی چې زه به د پیغمبر د خوب متعلق سوچ کوم یا به فکر کوم؟ د پیغمبر خوب کې به سوچ نه کې، نه به فکر کې، چې خوب دی نو هغه وحی ده، او چې وحی ده نو ما ته بسر او چشم قبوله. زوی ورته وایي قال یا ابت افعل ما تؤمر، یا ابت افعل ما تؤمر، اے پلارا چې سامر درته په خوب کې شوی دی فورا هغه کار وکړه. دا اوس عین د لوی اختر ورځ ده او د سبا ټیم. بچیا ما ته خو امر دا شوی چې دا زوی دی حلال کا، نو ته به څه کې؟ زه به تا حلالومه، ته به څه کې؟ زه ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، ستجدنی زرد چې بیا به مومي مال را پلارا ان شاء الله من الصابرین. کله خدای رضا وشي نو ستا د چړې لاندې به زه صبر کوم. تب مال آله او زه به صبر کوم، زه به صبر. پلار خو ډېر زیات خوشاله شو چې ماشوم بچی ته وګوره او د پلار د سوال دی جواباتو ته وګوره. ستجدونی ان شاء الله من الصابرین، ان شاء الله. نو پلار ته زوی وای چې ته به څه کوې؟ ورته وایي ستجدونی ان شاء الله من الصابرین. اے پلارا کدا الله رضا وشي نو زر دی چې ما به د خپلې چړې لاندې صبر کوونکی ګوري. ته به ما لاله او زه به صبر. مور ته رااله بی بی هاجره ورته ستا خدای ستا د زوی قرباني غوښته. بی بی هاجره ورته وایي چې اے ابراهیم زر کوا تاخیر نشي چرته، خدای بدر نه ناراض. موره زوی راونیو پاکه جامع ور واغسته، سره ولا غړکو، سترګې ولا تورې کړې، پړې او چاړې پلار لپلاس کې ور کړو، روانه کو مذبح. پلار زوی پلار ته په غوږ کې وای چې پلار یو څو خبرې درته کوم، پاغه به عمل کوي. رومبنه خبره خدا ده چې ما لالینو زما لاسونو خپې به کلک کلک وتړي، اسنه چې د ساوتو په وخت کې زما په لته ته چرته ونه لګي او بیا ادبي به وشي نو زما قرباني به خدای قبول نه کړي. دویمه خبره دا ده
چې خپل سترګې به وتړي. اسنه چې د حلالولو ټیم کې ستا او زما سترګې سره مخامخ شي نو زما په حلالولو به دې ړو نشي، نو خدای به درنه ناراض شي. درېمه خبره دا ده چې زما د مرګ نه وروسته زما مور ته ونه وی چې اسماعیل چې ما حلالولو نو داسې لټې تکولې او لاسونه وهل او خرړېده، ځکه چې ښځې نازک طبیعت مخلوق دی، اسې نه چې اوجاړي او چرته خدای ته ناراض نشي. څلورمه دا چې دا زما کمیس چې دی دا به ما نه وباسي او زما مور ته به ورکي چې اسماعیل وی چې تر څو ژوندی نو زما په دې کمیس زما تسلی کوه. اوس یو خدای پوهیږي، دا ستاسو زما د عقل خبره نه ده. یو خدای پوهیږي چې زوی پلار ته دا خبرې څه وخت کې کولې چې په دغه وخت کې به د ابراهیم علیه السلام پړد څه تیرې. اوس په دې یو خدای پوه دی او د دې د زور اندازه ما او تا ته نه لګي، دا به ابراهیم علیه السلام ته یا د دې زور اندازه به د اسماعیل مور ته پته وه چې حلالولو له روان کو، دا دروازې ته ورپسې راله او رستو نه ورپسې کته، تا زور باغی ته پته وه مونږ ته پته نه. منا ته چې راورسېده قرآن کریم وایي فلما اسلما وتله للجبين فلما اسلما ډېر اوچته خبره اسلما اسلام وی غاړه خول گردن نهادی دیتا اسلام فلما اسلما وتله للجبین اور کله چې پلار او زوی دواړه د خدای حکم ته گردن نهاد ادھر داس اسلما دا مانا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ او دې سټنا او د دوارو خپونه زوی رونی وو لکه د ساروی غوندې راواچو. قرآن کریم فرمای فلما اسلما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ په دې تندیر او غرزولو او لاسونه خپې ورته وتړل او په دې ځای ورته خپه کېښو، په دې مرۍ ورته چاړه کړه او سترګې تړلي چې چاړه پې کېښوه आवाज کوي بسم الله الله اکبر راکاږي مرۍ نه غوسي بیا وی بسم الله الله اکبر بیا نه غوسي چړې ته ویا چړې د خدای نه بدی په جهنم کې غواړم. اوس دې ته اندازه وکړي چې چړې د زوی په مرۍ کې او راکاږي او غصه نه دا بل امتحانو په ابراهیم علیه السلام چې زوی یعنی چې کشته او مرۍ غصه شي خو بس خلاصې وشي نه چې دا کې او لا غصېږي نه اور کې د هغه شفقت ا د بچی درد هم پړکی توبه استغفار توبه استغفار. د خدای لاک لاک شکر وباسي چې
چې دا امتحان خدای ختم کړی دی، کدا امتحان اوسم باقی وي چې تاسو الکه زوی حلال تاسو هغه نیکه خدای پر اسره کړی زوی دی چې سور کافر قسم په خدای کې راو پر ځای او په مړای ورته چاړي او بیا د اسماعیل باندې بچي. دستر کو رب کی جبریل ته حکم کیږي ورشا ګډوره راواله او د خپو کې سملا او اسماعیل درنالال د جنت نه ګډوره راغې خپو کې واچولې شو. دې مقام کې چرته یو تقریر کې ما ویلو چې د دې ګډوري غوخي بیا چاو پړې کنه دا یاد لري بیا پاتې نشي دا چې مړې باندې چاړه راخ کا مړې غوسه شو خرلار شو. د ابراهيم عليه السلام 14 سنې یقین راغې چې اسماعیل می حلال خپل چتکړه او سترګې پرانیستې چې ورته خو ګورم لګ او چې داسې ورته وکړه چې ګوري ګډور اعلان دی حلال پروت ته اسماعیل علیہ السلام ولاړ دی چړې ته بیا لاس کو چې دا ولې ما ته خو حکم د زوی د حلالولو شوی دا دې بچ ولې شو بیا په ورټوپ کول چې بیا ورټوپ کول نو الله فرمایي چې دغه وخت کې ما ورته आवाज وکړ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ الله وی دغه وخت کې ما ورته आवाज وکړو چې ابراهيم عليه السلام قد صدقت الرؤيا تا خپل خوب رښتینه کړ وسکیگا ما او ما خپکیگا سچ در ته خوب کې ویلی شویو عادي پورا کړ. ابراهيم عليه السلام رسول چې واقعا په امتحان او ابتلا خدای پکې کامیاب تاسو خیال راغی. عزیزانو عرض داو دا بنیادی شی دی د قربانۍ دغه بیا معمول را روان دی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم معمول را روان دغه ګډوره چې دې ځکه حلال شو. علما وايي چې د دې ګډوري د غوخه درې حالت یا خدا چې دا ګډوره جبريل راوسته د جنت نه امتحان په وشه چې امتحان په وشه نو دا ګډوره واپس بیا جنت ته لاړ ځکه چې دا هغه ګډوره چې کوم د حابیل او د قابیل منځ کې مناظره شوه وا او د حابیل ګډو الله چت کړو جنت ته په جنت کې پالل کېده د امتحان د پاره راغی واپس بیا جنت ته لاړ. یو روایت دا ده یو دا دی چې د دې ګډوري غوخه ابراهيم عليه السلام مکه ته راوړي او دا وچی کړی او ډېر وخت پورې بیا بیبي هاجره او دی سره خوړې ځکه چې د دې ګډوري خکر کافی زمانه پورې بیا په بیت الله شریف کې زوړد یو دار یو دادې چې په دې لار یو قافله تلا د بودوانو دا غوخه هغه قافله والا وړل. علماء وايي چې ترجیح زیاته دې خبره ته ده چې دا غوخه و چې شي یو ټکه و د لوی اخترنا
سیوا دا 3 ورځې چې دي دیتا ایام تشریق وایي. څه ورته وایي؟ تشریق په عربي کې غوښې اچولو ته وایي. غوښې اچولو ته تشریق وایي. نو دې 3 ورځو ته تشریق ځکه وایي چې په ړومبۍ ورځې د لوی